الله 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 الله. الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بدې رکوع کې په دې سر کې چې دی الله رب العزت تپوس کوي مسو خیر الله رب العزت تپوس کوي. الله رب العزت وی دی بستانه تپوس کوي په باره د میاش کې يهوديان ارامیان چې دي دا براتله دي په مختلف تپوسونه کولا سي د تنګولو د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د میاش باره کې تپوس کو چې دا پکې له داسه د پاره کله وړي کله غټي کله نری کله څنګه کله ګولي دا پکې داسه شي و دا داسه د پاره ده. الله رب العزت وی تو ورته وایا يسالونک دي سوال کوي ستان او مسلمانان چې کوم تپوس کوي هغه کې بکچا پرس کې مسلمانان هم دا کو نه به بیا د سمی د پاره کو خودي بل رامي توپ د پاره کو. الله رب العزت وی يسالونک دي سوال کوي ستانه عن الاهله په باره د میاشتو کې قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم هيا د میاشتې چې دي مواقیتو اعلی د پیجنګلو ده د وختونو اعلی د پیجنګلو ده د وختونو للناس د پاره د خلقو والحج او د پاره د حج وليس البر او نه د دانی کی نیکی دانه ده به ان تاتل البيوت چې تاسو راشه کورونو ته من ظهورها د شاګانو د طرف نه صحیح دی د شاګ د طرف د هغه ولکن البر لیکن نیکی چې ده ولکن البر لیکن نیکی چې ده من هغه څوک اتقا چې ویری د الله تعالی نه واتقوا الله ویری د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دا فرادی چې تاسو کامیاب شئ. خبره دا ده چې د کې د یو کافرانو مشرکانو کې یو مسله وه بنیادی مسله ته وه مسله دا وه بنیادی چې که چېرته به د یهودیان د مشرکان چې دي به چې حج له لاړه نو طواف خو به هم چې دی بربند کو خو چې کله به حج مجو کو وغیره نه چې بیا به واپس راتله نو په دروازه به کور ته نه راتله چې په کومه دروازه به تلي دی به یا په شا غاړې راتله په دیوال به راوړېده یا به چې دی نو کمره کې به سوریو کو په هغې به را هلکه ولې وایي دا خو مونږ ګناهګارو او مونږ په دې دروازه تلي اوس خو مونږ پاک شو له هیره ورسېدو او نوره به ورته پته نه وه چې پته نه لګي هغه ټایم رحمان بابونه کني هغه به ورته ویلو چې درته ولې خر به حاجي نه شي په طواف. نو کیسه داسې ده چې الله رب العزت ورته چې دا نیکی نه ده که په هغې راتاویږي او که په دغه تاویږي او که په منځ راټوپ کې او که په هره طرف ورځي خو نیکي دا ده چې ته د الله نه ویریږي ولکن البر لیکن نیکي دا ده من اتقا چې د الله نه یره وکړي. که چېرته دغه نه نو بس بیا چې دی دا نورې چې دي دا نیکې میکې نه دي که په دروازې باندې راځي او که په شا راځي دا نیکي نه ده. نو الله رب العزت ورته خو په دروازه راشه په مهذبه طریقه باندې راشه په سمه راشه لیکن د الله نه ویریږي د فاره دي چې تاسو کامیاب شئ. او دا زمونږ د پاره هم دا راغلی چې رواجي کارونو پسې من خلا بس رواجونه چې دی نو په ډولۍ کې چې دی نو لاټین ډېر بل کو لږې بل کو چې دی قرآن ورسره وړو موړو دا کیسې ورسره ډولکې ښه مضبوط غږوله خیره نو دا شي ځان نه سم په دین باندې مضبوط شي. الله رب العزت ورپسې بیا چې دی نو د جهاد تذکره کوي. دلته د جهاد تذکره شروع ده او د سړو دپاره چې دی نو په ځینو وختونو کې جهاد فرض عین او په ځینو وخت کې فرض کفایه. فرض عین دا چې دا د هر چا دپاره په دې کې به زنانه د سړي نه تپوس نه کوي او سړی به د ښځې نه کوي پلار به زوی نه کوي زوی به د پلار نه کوي. او په ځینې وختونو کې بیا فرض کفایه چې د هلاکي نه څه کسانو کې د نورو غاړه خلاصه شي. او جهاد چې دی دا په اصل کې د امن قایمولو دپاره یو د امن ذریعه ده. نن سبا ورته خلکو یو شی جوړ کړی دی که یو کس مونځ غلط کوي نو سړی وایي دا کس مونځ غلط کوي. که یو کس چې دی نو
روژه سمه نه نیسي خوري وایي دا دی روژه خوري یا په روژه کې کنځلې کوي دا کوي خو که یو کس په جهاد کې غلطي وکړي نو خلک وایي جهاد غلط دی جهاد غلط نه دی دی کس دا کار غلط کړی دی الله رب العزت په قرآن کې ډېر آیاتونه د احکاماتو دغه چې دا د جهاد په باره کې ټول نه زیات آیاتونه دي الله رب العزت وایي وقاتلو او جنګیږي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې الذین د هغه کسانو سره یقاتلونکم چې دی جنګیږي ستاسو سره اوس د جهاد په نوم باندې کاروبار کول دا بیا ټیک نه ده د جهاد په نوم باندې د خلکو حقونه وال دا ټیک نه ده خو اوس جهاد ته سپک کتل دام کفر دی جهاد نه انکار کول دام کفر دی او جهاد د بندولو دپاره لارې اختیارول دام کفر دی وقاتلو و جنگیږئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې الذین د هغه کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنګ کوي او ولا تعتدوا سرکشی مکوي زیاتی مکوي ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب المعتدین نخوخی سرکشی کوونکی الله رب العزت چې دا سرکشی کوونکی نخوخی ګوره اسلام داسې دین دی چې ګوره تا ته جنګېږه خو د امن قایمولو دپاره وجنګېږه د بل عزت تحفظ اگر که کافر دی خو الله وایي زیاتي به پرې نه کوې ښه ولا تعتدوا سرکشي مه کوه د حده مه وړه زیاتي مه کوه الله وایي په حدودو کې اوسه بیا الله رب العزت وایي وقتلوهم اوس زنانه چې ده نو دا دی چې دی نو په کور کې د خپل حدیث کې راځي د شرمګاهونو د حفاظت کوي د خپل د خاوند د حقوقو د حفاظت کوي د هغې د خیال ساتي زنانه چې ده هغه دی چې دی نو مونځ او دس دا په پابندۍ سره کوي چې کله زنانه دا کوي نو دی چې کم کس په میدان جهاد کې جنګیږي د ده درجه د هغه برابر ده د خاوند به خیال ساتي د عزت به خپل خیال ساتي او دکه شان به چې دی نو د مونځ او دس د هر څه دا په خپل ټایم باندې کوي او که په چا باندې حج فرض وي وغیره دغه به بیا کوي الله دې توفیق راکړي وقتلوهم او جنګیږئ د دوی سره حیث ثقفتموهم کوم ځای چې عمومي الله رب العزت وي او جنګیږئ د دې کافرانو سره کوم ځای چې دی عمومي واخرجوهم او وباسئ دې لره من حیث اخرجوکم د کوم ځای نه چې راویستلي وی تاسو مسلمانان د مکې معظمې نه ریغ کړي وي تاسې وباسئ والفتنه دو فتنه چې دا اشد ډیره سخته ده من القتل د قتل نه دا شرک چې دی دا ډیر سخت دی د قتل نه ولا تقاتلوهم او تاسو مه جنګیږئ د دې سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم فی چې دی وجنګیږي تاسو سره په دې کې الله رب العزت په مسجد حرام کې جنګ چې دی دا بند کړی دی الا که څوک دغلته جرم وکړي یا مجرم وي او سخترین داسې مجرم وي چې اسلام له نقصان ورکوي او حرم شریف ته وتښتي او هلته هم نقصان ورکوي نو ورشه بیا یې قتل که ختم یې که هم دکلته بیا قتل که رسول الله صلی الله په شان کې بچا خبرې کولې هغه بیا په د فتح مکې په موقع باندې د کعبې غلاف کې ځان ته رسول الله صلی الله ورته وایي ورشه هم دکلته ټوکړې کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دی وجنګیږي تاسو سره فیه په دې کې فإن قاتلوکم بس که دی جنګ وکړه تاسو سره فقتلوهم بس قتل کې دی لره کذالک دکه شان جزاء الکافرین دا بدله ده د کافرانو فإن انتهوا بس که دی چېرته بند شو منع شو که چېرته جنګ نه کو تاسو سره تا ته وایي چې مړه بس څه به جنګونه کو زه له ټیکس در کوم بس صحیح ده فإن الله فإن انتهوا بس که چېرته دی منع شو بند شو فإن الله بس یقینا الله رب العزت غفور بخښنه کوونکی رحیم رحم کوونکی الله وقاتلوهم او جنګیږئ د دې سره حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنه ویکون الدین او شي دین لله خاص د الله دین صرف د الله پاتې شي ها نورې پاټې ماټې ته ختم شي دا دې ختم شي دا یهودي دا نصراني دا عیسائی دا شیعه دا کیسې ته ختم شي بس خالص د الله والا چې الله محبوب کوم راوړي دین دی چې هغه یې ښه د صحابو والا چې دی نو د هغې پکې عزت وي څنګه چې الله رب العزت دین خو د هغې دین موږ ته را رسولی دی فإن انتهوا بس که چېرته دوی منع شو فلا عدوانه بس بیا نشته دی زیاتې الا مگر علی الظالمین په ظالمانو باندې دې ته انتقام بیا ویلی شي زیاتې نه اوس که یو کس تا له لاس مات که او اسلامي حکومت دله په بدله کې سزا ورکوي نو دا به زیاتې نه دا به بیا چې دی انتقامي د هغې بدلوي او دکه شان یو کس بل بنده مړ کو نو دا به چې دی بیا هغه ته بدله اخلي نو دا به زیاتې نه بلکې دا به صحیح انتقامي بدله وي دا په شریعت کې جایز الله دې توفیق راکړي
د اسلامي قانون لاګو کولو. بیا الله رب العزت وایي اوس دی به داسې کار کو چې دی به د عزت والا میاشتو کې نه جنګېده. د یو څو میاشتې محرم او ذوالقعده او ذوالحجه وغیره دی به رجب دی کې به دی چې دی نه جنګېدل. د کافرانو به په دې میاشتو کې تجارتونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغې مسلمانانو د دې عزت کو. بیا دی به مسلمانانو ته وی چې مسلمانان یو پیره داسې کار وشو چې دی جنګ له یو ځای ته لاړ نو هغه د محرم هغه چې دی نو اخري میاشت وه، د اخري ورځ وه، د برکت والا میاشتې لا نوې شروع شوې او دې ته پته نه وه. دې ګنوي د اخري تاریخ دی په دې کې دې ګډوډ شو، مخکې وروسته شو، خو د برکت والا میاشت لومبنۍ ورځ وه په هغې باندې دې جنګ وکړه. چې کله یې جنګ وکړو کافران ورپسې پروپیګنډه شروع کړه، وایي ها دا له ځان ته نیکان وایي راشه دی راوایي موږ د اخري پیغمبر امتیان یو. هغې خو پکې سمه لوبه شروع کړه. هغه پلار او نیکه ټول مذهبونو کې چې عزت والا میاشت دی اوس یې خو په هغې کې راته جګړې شروع کړې. نو الله رب العزت ورته وایي چې هغه هم عزت والا دي، خو چې دا تاسو کومه سرکشي کوئ د دین نه مخ اړوئ نو دا خو تاسو بالکل د هغې خلاف کوئ او عزت به هغې هله ساتي چې تاسو عزت ساتئ. چې ته دې ما له څوک راکړې او ته به بیا وایې چې دې غاړې دې ما ته دې وایي چې خدای دې وبخه نو بس دا کیسه به لږه ګرانه بیا. الله رب العزت وایي ته ډب ورکې، ته دې هغه ته لار باندې په د عزت والا میاشت و رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې نه بند کړه. ته د عزت والا میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې نه بند کړي، صحابه دې بند کړي او ته دې بیا وایې چې ما سره دې چې دی نو خلک د خیر معامله وکړي. نو این حال است و محال است و جنون. الشهر الحرام میاشت د عزت چې دی بالشهر الحرام په بدله د میاشت د عزت کې دی. والحرمات قصاص او کې عزتونه ټول برابر دي. لا عربي ولا عجمي، نه چې د عربي عزت زیات دی د هغه به صرف عزت کېږي، د عجمي به نه کېږي، د انپړه دی یا د انپړه به کېږي او د عالم به نه کېږي، یا د عالم به عزت کېږي د جاهل به نه کېږي. نه نه نه، ټول عزتونه به څنګه چې د هغه سر به محفوظ ساتي د عالم دکه شان به چې دی یو عام بنده دی، مسلمان دی، کافر دی، ستا په معاشره کې اوسېږي او تا له ټکس درکوي، د هغه عزت محفوظ دی، د هغه مال محفوظ دی، د هغه وینه محفوظه ده. الله وایي والحرمات قصاص، عزتونه برابر دي. څنګه چې د سړي عزت محفوظ دی دغه شان د زنانه عزت محفوظ دی. څنګه چې د زنانه محفوظ دی دغه شان د سړي محفوظ دی. څنګه د مور محفوظ دی دغه شان د لور محفوظ دی. او څنګه چې د زوی محفوظ دی دغه شان د لور محفوظ دی. څنګه د لوري سره دغه شان د زوی سره، څنګه د زوی سره دغه شان د لوري سره، ټول برابرې سي دي. بله خبره ده چې خلکو ته لوریانې کټ کړي. یوه بله نور چې څومره مثال په طور د چا مالدار کس دی، باچا دی، هغه چاله لاس کټ کو نو په مقابله کې به د ده لاس کټ کیږي. دا نشته چې وایي دا په انسانیت کې دواړه برابر دي او په مسلمانان په مسلمانۍ کې هم برابر دي. بیا پکې دا نشته چې وایي د ده نه به لاس نه شي وایي ځکه چې دا باچا دی ولې جرم کو. دا برابر دي. ها اسلام کې ټول برابر دي، اسلام کې دا نشته. الشهر الحرام میاشت د عزت چې بالشهر الحرام په مقابله د میاشت د عزت کې. والحرمات قصاص، او عزتونه ټول برابر دي. فمن بس هغه چا اعتدا چې زیاتي وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا نو زیاتي وکړي علیه په هغه باندې انتقام واخلئ د هغوی نه بمثل ما په مثل د هغه اعتدا چې زیاتي کړي دي علیکم په تاسو باندې. یو ډبې ور درکړه نو بس یو ډب ورکړه، هسې نه چې یو ډبې درکړي ته ورته لاسونه مضبوط کړي په سکون ورونخلې. نه 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 نه، یا یو کس یې مړ کړی ستانه ته رونخلې ته مضبوط یې ته هغه مړ کړي، د هغه رور هم مړ کړي، د هغه پلار هم مړ کړي، یا د هغه د خاندانه نور خلک هم ولي، دا زیاتې دي. الله رب العزت وایي چې کوم کس مرګ کړو دغه کس به مړ کېږي، په بل کس زیاتې نشته. څومره چې زیاتې شوي دومره زیاتې دي، بل کس ته ته نه رور ته څه ویلی شي نه پلار ته. فمن اعتدى بس هغه چا چې زیاتې وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا به زیاتې وکړي علیه په هغې باندې بدله واخلئ د هغې نه، انتقام واخلئ د هغې نه بمثل ما په مثل د هغې اعتدا چې زیاتې کړي دي علیکم په تاسو باندې. واتقوا الله ويرجد الله تعالى واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله رب العزت مع المتقين سره د نیکانو دی. الله د نیکانو سره دی، الله د نیکان کی. وانفقوا ونفقه ورکوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کی، نفقه ورکوي صدقې کوي ښه
خیراتونه کوي الله رب العزت وي دا ګوره دا نیکۍ والا صفت دی. ولا تلقوا بأیدیکم او ما تاسو ته خبره کړې وه که نه دغه والا وایي چې شیطان نه مې ځان بچ کړ خو د شیطان مور چې د صدقې ته پرېنښودم. وانفقوا نفقه ورکوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. ولا تلقوا مه ورځوئ خپل ځانونه ولا تلقوا مه ورځوئ بأیدیکم ځانونه خپل الی التهلکه هلاکت ته. بأیدیکم معنی د لاسونه خو مراد د ټول بدن دی چې خپل ځانونه هلاکت ته مه غورځوه. ته دیوال سره د ډډه والي ده تا ته پته چې دا دیوال را غورځېږي ته وایې چې خیر دی مړه که خدای لیکلي خو بس را وبه غورځېږي که خدای نه لیکلي نه خدای ربي خو باسه تا د خدای عقل درکړی که نه تا د خدای عقل درکړی نو الله وایي ځان په زوره هلاکت ته مه غورځوه. ته وبري او تا ته پته چې دا ما یا ډوبۍ یا لوکۍ او ته ور ډوب کړې چې زه مړه که بس خدای را لیکلي خو بس صحیح ده که خدای نه لیکلي بچ به شم. الله وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ته په خپل ځان هلاکت ته مه غورځه. ډرامه ده ته ورته ناست دی ته وایې چې مړه که خدای راته جهنم لیکلي خو جهنم ته به ځم او که جنت یې لیکلي جنت ته نه خدای درته وایي چې ته مه ګوره ته ولې ورځې والله خواله. بیا غیبت کې ته وایې یاره جنت او جهنم خو بس لیکلی شوی دی نه بس په ګناهونو کې اخته یې چې نه بس مړه دا خو د لیک خبره ده د قسمت خبره ده. یا ظلم کې چا سره بل درته چې تا سره به مدګه ګوره داسې بیا کېږي ته وایې چې نه بس نو الله رب العزت وایي ته په خپله ځان ولې هلاکت ته غورځې. از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم و جو از جو. دا مو وایه د عمل بدلی نه چې ما زه د عمل وکړم ما ته بې بدله نه میلاویږي. که غنم وکرې نو غنم به درته میلاویږي جوار وکرې جوار به درته میلاویږي. وانفقوا نفقه ورکوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. ولا تلقوا او مه غورځوئ بأیدیکم خپل ځانونه الی التهلکه هلاکت ته. واحسنوا او نیکي کوئ ان الله یقینا الله رب العزت الله پاک یحب المحسنین خوښوي نیکي کوونکي. واتموا الحج او ادا کې حج لره والعمرة او عمرې لره. حج او عمره چې دی دا پوره کې. حج چې دی دا عبادت مخصوصه ده په عبادت مخصوصه ده خاص عبادت دی جانی او بدنی جانی او مالی په خاص وخت کې 15 ورځې د هغې نه علاوه په نور ورځو کې نه کېږي او په خاصه میاشت کې ده او دا خاص ځایونو دی. اوس که ته چېرته دلته چتلې ته لاړ ته وایې چې دلته به عرفات میدان جوړ کړم یا به کعبه مبارکه جوړ کړم نه دا خاص ځای دی صرف هلته حج کېږي په بل ځای کې نه کېږي. بهاریان وغیره هغې ځان د عرفات په بلوچستان کې جوړ کړم داسې بس توبه خدای توبه. یا نن سبا بریلیانو چې ځان د کعبه جوړه کړې او تاویږي را تاویږي بس دا صرف تصویر دی. اصل خاص ځای دی د خاص ځای زیارت دی په خاص وخت کې دی او په خاص عادتونو سره دی په خاصې طریقې سره دی. شریعت ولا طریقه هم ښولې ده په هغه طریقې سره به کې او په بعضو خلکو د پار چا باندې فرض هم نه دی. خیر نو دا یې ته حج ویلی شي. عمره چې ده نو دا خو سنت ده او کولی هم شي که چېرته ښه خبره انسان له الله وس ورکړي بل چې بیا په رمضان کې وشي نو د حج برابري ثواب یې د هغې په شانې خو حج دی عمره د حج اکبر دی او حج اصغر دی. خیر عمره چې ده نو بس طواف دی او د سر خریل دی او د صفا او مروه په منځ کې منډه ده بس دغه عمره ده د دې نه دا په ګنټه کې هم کېږي او په دریو کې هم کېږي او څوک یې څونه وخت کې کوي بیا او احرام دی نیت دی وغیره دغه شان په حج کې محرام دی نیت دی. نو اوس که چېرته دغې بیا بلا دغه دی که نه حج ورځو کې نږدې بیا موږ د هغې خپل دغه وایو طریقه به وایو که انشاءالله خدای پاک هغې ته ورسولو هغې کې به ووایو بیا. خیر خو دونه بس ده چې حج بیا په 3 قسمه دی حج تمتع حج قران او حج افراد. یو صرف ځان له یوازې صرف حج کوي سړی نه عمره کوي نه دغه کوي. یو حج او عمره په یو ځای کوي په یو احرام کې حج قران دا زموږ په نسبت باندې افضل دی. یا یو کس چې دی نو هغه حج ام کوي عمره هم کوي دغه تړلي احرام بیا احرام کوز کي د مکې د حدودو نه دوباره بیا چې دی د حج دپاره احرام وتړي نو دغه هم چې دی دغې باندې هم چې دی نو ډېر ثواب د دغې کې هم دی تمتع. خیر الله رب العزت توفیق راکړي. نو حج چې چا باندې فرض دی د هغې فرضیت خبره مخکې تېره شوې وه وروسته هم را روانه ده چې هغه صورت کې فرض دی چې ته د تلو راتلو ستا وس وي خپل اهل و عیال ته خرچه پرېښودی شي بس بیا او ستا د حاجت اصلي نه پیسې زیاتې نو بس بیا چې دی ته به حج کې دا په تا باندې لازمي دی. الله یې ټول له توفیق راکړي. او بیا په هغې کې مخصوص افعال دي نو هغه که چېرته الله رب العزت ته مونږ بوځي او بیا که چېرته ورځې را نږدې شوي نو بس بیا به په هغې کې وایو دې ټایم کې او دې ځای کې
اما خیال دی چې بیا په تاسو باندې بوج وي چې چا کړی نه بیا په ډېره هسې بوج راځي. نو واتم الحج پوره کې حج لره او که بیا اراده یې چې نه ټولې راته ووایه طریقې راته ووایه نو بیا خیر دا سوال جواب وکړئ سبا بیا راته ووایم ټوله مکمله. واتم الحج پوره کې حج لره والعمره د عمرې لره لله د الله رب العزت دپاره. وان احصرتم بس که چېرته تاسو احصار کړی شئ فمستیسر نو لازم شو هغه فمستیسر من الهدي نو لازم شو هغه قرباني چې د انسان په وس کې وي یا لازم شو هغه چې اسانه وي انسان ته. اوس یو انسان دی د حج او عمرې لته او دی په لاره کې به جګړه شروع ده د دوو ملکونو نو او دی نشي تللی لاره ورته بنده شوه یا एकदम چې دی نو جهازونو مازونو کیسه بس ختمه شو د اوبو بس هلته سیستم بند شو نو بس بیا چې دی د اوس مخکې به دا وه چې خلکو به ځان سره څاروي د خپل ځای نه بوته نو دی به څاروي ولیږي هغه چې کله هلته ورسي او هغه څاروي حلال کړی شي بیا به دی دلته سره مخوري او احرام به کوز کړي چې هغه تر څو نه شي دی به احرام نه کوزوي. اوس خو بس چونکې داسې زمانه ده چې د موبایل او د دغه کار دی بس هلته به رینګ وکړي پیسې ورپسې ورولېږي چا پسې پیسې پیسه پرسه ورولېږي ورتي چې زما دپاره څاروي واله هغې چې هلته څنګه حلال کړي بس دی دلته بیا احرام کوز کړي خو دا حج به بیا دی دوباره کوي. لکه شان عمره کې هم خبرې دي الله یې توفیق راکړي. بیا نو دی به تر هغې سر مر نه خورئ که څوک چېرته بیمار او تکلیف ورته سخته نو بس بیا خرولی شي د هغې بیا فدیه به ورکوي. واتم الحج او پوره کې حج لره والعمره د عمرې لره لله د الله د رضا دپاره. فإن احصرتم بس که چېرته تاسو ایثار کړی شئ فمستیسر من الهدي نو لازم شو هغه چې اسانه وي د قربانۍ نه لازم شو هغه چې اسانه وي د قربانۍ نه. ولا تحلقوا رؤوسکم و تاسو مخ رئ سرونه لره حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي دا هدیه قربانی محله ځای د قربانۍ ته. فمن کان بس هغه څوک چې منکم ستاسو نه مریض بیمار او به یا وي د ته اذن څه تکلیف من رأسه په سر د ده کې ففدیة نو بس فدیه ده من صیام د روجو نه او صدقة یا د صدقې نه او نسک یا د قربانۍ نه یا به قرباني بیا د هغې په ځای د خپله د هغې بیا خپله طریقه ده یا صدقه ده څه د هغې خپلې وغیره د هغې خپله طریقه ده او یا چې دې روجې دي څه. فاذا امنتم بس که چېرته بیا تاسو په امن شوئ فمن تمتع بس هغه چا چې فایده حاصله کړه بالعمرة الی الحج د عمرې سره د حج الله یې توفیق راکړي. فمستیسر من الهدي نو لازم شو هغه چې اسان وي دته د قربانۍ نه. اوس که یو کس ځان له صرف حج کوي نو په ده باندې قرباني چې ده دا لازمي نه ده او که حج او عمرې دواړه په احرام سره وکړو حج تمتع شو کران شو نو بیا به دې قرباني لازمي کوي او که قرباني نه کوي نو 10 روژې به نیسي د 10 روژې به نیسي 3 به هلته په حج کې نیسي او 7 ورځې به دلته نیسي چې که هلته د حج کې د 3 ورځو د ورځې لاړې نو بیا به چې دی 8 9 که چېرته چې دا لاړې بیا به چې دی بیا قرباني کوي هلته به هم قرباني کوي بیا او که نه دغه ورځو کې 3 ورځې هلته ونیسلې او به بیا دلته کلي کې ونیسي. فمن هو چې کم کس صرف حج کوي عمره وغیره ورسره هغه احرام کې ونه کړو نو که هغه قرباني نه کوي نو خیر دی. فمن تمتع بس هغه چا چې پیدا حاصله کړه بالعمرة د عمرې سره الی الحج د حج فمستیسر بس لازم شو په ده باندې هغه من الهدي چې اسانه وي د قربانۍ نه. فمن لم یجد بس هغه چا چې ونه مونته دغه قرباني څاروي ختم شو شاټیج رایبئ کیسه ختمه نو بیا به داسې کار وکړي فصیام یا چې وسې نه کړي نو فصیام 3 ایام روجې به ونیسي 3 ورځې فی الحج په حج کې و 7 9 ورځې اذا رجعتم هر کله چې تاسو بیا راواپس شي. تلک 10 کامله بس دغه 10 پوره شوي. ذلک دا چې لمن دها چا دپاره لم یکن چې نه وي اهلو خاندان د حاضر المسجد الحرام حاضر مسجد حرام ته و یعنی گیر چاپیره د مسجد حرام نه. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. الله من عذاب وساتي. یسألونک سوال کوي ستانه عن الاهل